اصحاب ټایګرانو مشرانو همزولو دوستانو السلام علیکم. دا ټول نه مخکې پرون چې عمران خان باندې د عمران خان په کنټینر باندې د عمران خان په ملګرو باندې کومه قاتلانه حمله شوې ده هغه کې عمران خان او د عمران خان سره نور ملګري زخمیان شوي دي او دغسې یو کس پکې شهید شوی دی. مونږ د دغه قاتلانه حملې مذمت کوو او نن د هغې زنده ثبوت دا دی چې د بنیر په هر کلي کې په هره کوڅه کې خلک په احتجاج دی. نن په چینګلۍ کې دا دی اوس هم احتجاج وشو، بیګا په سواړی کې شوی دی، سار په توتالی کې شوی دی او نن دا دی په مندړ کې په د هغې په مقام باندې زمونږ دا ټایګر چې دي زمونږ دا ملګري چې دي دا راوتي دي او د دې واقعیت پر زور مذمت کوي. عمران خان عمران خان امپورټډ حکومت امپورټډ حکومت مشرانو افزونو نن که عمران خان باندې قاتلانه حمله کېږي نن که هغه ته دا تھریټ میلاویږي نو هغه د ځان لپاره څه نه غواړي. هغه ستا او زما لپاره د صحت کارډ خبره کوي چې د صحت کارډ یې موږ ته راکړی دی، احساس پروګرام یې راته شروع کړی دی او ستاسو زمونږ د دې مستقبل خبره کوي چې د دې مستقبل دی د دې بچو دا چوټ عمران چې دی دا تقریر وکړو د نورو نه چې دي دا ماشومان دي د دې د مستقبل خبره کوي. ستاسو زمونږ د ملک چې د تباهۍ په دهانه باندې ولاړ دی دا کوشش کوي چې دا ملک په خپلو پښو باندې ودرېږي، زمونږ معیشت دې صحیح شي او دا غربت دې ختم شي، مهنګایي دې ختمه شي. د دې وجې نه علي بابا 40 سټور چې کوم په دې ملک باندې د کوم وخت نه مسلط دي روان دي هغې خلاف عمران خان راوتی دی، جهاد یې شروع کړی دی. انشاءالله تعالی د رب نه امید دی چې ستاسو مرستې ورسره عمران خان له به الله تعالی کامیابي ورکړي. مشرانو همزولو دوستانو هغه ځان له څه نه غواړي، هغه ستا زما خبره کوي چې دلته د ملک په خپلو پښو ودرېږي، دلته به غربت ختم شي، دلته به مهنګایي ختمه شي، دلته به بدامني ختمه شي، دلته به امن راشي، دلته به خوشحالي راشي. هغه د مدینې د هغه ریاست خبره کوي، د هغې فلاحي ریاست چې کوم زموږ خوږ پیغمبر په خپل ژوندانه باندې په مدینه کې قایم کړی نو هغه هم دا خبره کوي چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله. د دې کلمې په نوم باندې دا ملک آزاد شوی دی، د دې کلمې په نوم باندې دا ملک جوړ شوی دی. خو چونکې د بدقسمتۍ نه د دغې کلمې نظام په دې ملک کې نشته نو عمران خان هم د دغه نظام خبره کوي چې دغه نظام فلاحي ریاست جوړ شي، چې دغه نظام راشي کوم چې زموږ خوږ پیغمبر په خپل ژوندانه باندې په مدینه منوره کې راوستو نو هغه نظام چې هغې کې غربت ختم شو، هغې کې ظلم ختم شو، هغې کې تیارې ختمې شوې، هغې کې خوشحالي راله، هغې کې رڼا راله. نو عمران خان هم دا غواړي چې د ملک نه هغه د مدینې ریاست جوړېدی شي. خو صرف کمی د څه دی؟ کمی دا دی چې د ملک له ایماندار قیادت تر اوسه پورې الله تعالی نه ورکړی. دا هم د رب نه امید دی چې د عمران خان په قیادت کې هغه ایماندار او پاک سړی دی، هغه ته سپریم کورټ اف پاکستان د طرفه د امین او صادق سرټیفیکیټ ورته ملاو شوی دی او زه ورسره په خپله دا 3.5 کال ورسره زه ممبر پاتې شم. خو ما چې کتلي دي نو هغه شپه ورځ په ځان یوه کړې ده، هغه د دفتر نه یوه ورځ هم چوټي نه ده کړې. هغه دا غوښتل چې دا ملک زه په خپلو پښو ودرېږم، دا سیسټم دې برابر کړم، دا نظام دې ټیک کړم. خو چونکې د غلو ډاکوانو نه پرېښود او د هغه د امریکې په ایما باندې د امریکې په سازش باندې هغې د هغه خلاف یې عدم اعتماد راوړو او چونکې د بدقسمتۍ نه هغه عدم اعتماد تاریخ کامیاب شو. په دې وجه د عمران خان نو عمران خان هم د دې لپاره د شپې او د ورځې لګیا خو چونکې دا غلا ډاکوان
دغه نو تیار دی ته چې دا ملک په خپلو ښو ودرېږي چې د ملک د غربت ختم شي په دې ملک کې ناانصافي ختم شي نو هغه دغه ټول کلچ وو هغه ته یو شو هغې په خپل مقصد کې کامیاب شو او دا دی نن ټول قوم چې دی دا د عمران خان سره ولاړ دی پرون ورسره هم ولاړو نن ورسره هم ولاړ دی انشاءالله تعالی سبا که دوباره الیکشن کېږي په بارې اکثریت باندې به کامیاب وو که نه وی کامیاب مشرانو همزولو دوستانو زیات وخت تاسو نه علم خو زه د خپل طرفه د دې تحصیل مندړ تحصیل د پاکستان د تحریک انصاف د مشرانو طرفه ستاسو د مشرانو کشرانو شکریه ادا کوم او ستاسو دې جذبې ته داد ورکوم او په 11 تاریخ باندې دا امید لرم چې څنګه نن تاسو نن دا احتجاجي مظاهره دا کامیاب کړه دا توقع تمه لرم چې انشاءالله تعالی عمران خان کوم کار لا کړی د جمعې د ورځ 11 تاریخ دغه د بنیر نه خاص کار د مندر نه په بارې اکثریت سره به اسلام آباد ته به ځو دا لاګمات کې به شریکېږو د خپل کار چې موږ ته کوم حکم را کړی دی انشاءالله تعالی دغه لاګمات په کامیابو که نه او د دې تحصیل نه به دا به ورته مونږ ښیو چې دا د پاکستان تحریک انصاف ګډ دی انشاءالله تعالی او د دې نه به څومره کسان په زیات تعداد کې به انشاءالله تعالی د نورو تحصیلونو نه زیات به د دې تحصیل د مندړ تحصیل ټایګران چې دي مشران چې دي نوجوانان چې دي دغه لاګمات کې به شرکت کړي او دغه د عمران خان کوم کال د ازادۍ کوم کال ورکړی دی د حقیقي ازادۍ د امریکې نه د غلامۍ د ازادۍ انشاءالله تعالی دا ازادي دا به حاصلوو که نه